پرون په 41 نمبر شعر ویلو چې ابو عمرو واليحتبي بن عامر صريح چې ابو عمر بصري او عبد الله ابن عامر شامي ده خالص عربيان وباقيهم احاط به ولا راغلي ولا راغلي ولا او باقي چې کوم دین هغه عجمي الاصل دي معنی د ولاده عجمي الاصل اصل کې ولا دا په درې قسمه راغلي ده یو ته ولای عتاق وي یو ته ولای حلب وي او یو ولای عجم ده دا چې کوم قرار سبعي تیر شوي دي نو ولای عتاق د دې لپاره ثابت نه دي یعنی دا نه دا غلامانو اجازه کړی دا یو لپاره نه ثابت نو دی وجنه علماء لیکلي چې دا عجمي الاصل وبهترین معنی ده اکثر علماء قول لري چې خالص عربيان د ابو عمر او ابن عامر او چا ویلي دي چې ابن عامر چې کوم ده خالص عربي نو خالص عربي نو سراج القاری او دغه شان ابراز المعانی دا خبر لیکلي او بعض کتابونو لیکلي دي چې ابن کثیر مکی رحمت الله علیه او دغه شان حمزه رحمت الله علیه خالص عرب وو دام یو قول پکې راغلی صحیح شو او مګر دې کې د چا اختلاف په قانون زموږ داخلينا د غیر ارادي تو سره کې صحیح ابن مو دی دا سوچ کوم چې صحیح د عرب نه دی نو په دې کې د چا اختلاف نشته چې نافي سے عاصم سے بو کې صحیح د غیر عرب ها دا بالکل عربيان دي نورو کې اختلاف شته ورپسې شعر کې وایي چې لهم طرق يهدى بها یا يهدي بها د دوانه نسخه راغلي دي لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا لهم د قراو د پر طرق دي طرق دا جمع طریق او د دې علماء دوه معنی خستلې دي یو معنی سخاوي ته وخستلې ده د شاطبي ته شاګرد هغه وی لهم طرق الذي قرای سبعون پر خپل طریقه ده څوک مد منفصل کې قصر کوي څوک توسط کوي څوک طول کوي څوک چې کوم نه اماله کوي څوک فتح وي څوک راغټه وي څوک نری وي نو دی وی طرق نه مراد دغه طریقې دي د طرق نه مراد دغه طریقې دي دا سخاوي رحمت الله علیه او فاسی رحمت الله علیه دام د شاطبی شارحین دي ها دا کتاب ملاوی کې نواله سخاوي صاحب شرح د فتح الوسید څلور جلدونه کې ده او د فاسی صاحب شرح ده اللآلئ الفریده دا یو د مصر نه چاپ شوی ده په دوه جلد کتاب شوی ده او یو زموږ د استاد شیخ عبدالرازق علی ابراهیم موسی رحمت الله علیه هغه تحقیق کړ نو هغه په درو جلد کتاب شوی ده خدای تحقیق بهتر دی شیخ عبدالرازق موسی صاحب ولا ما سره دوه نشته نو فاسی صاحب هم دغه خبره ذکر کړې ده چې د دې طرقنا مراد د قراو مذاهب دي د قراو سری څوک مت کې طول کې څوک قصر کې څوک توسط کې مولا لکری دا کول رد کړی هغه دا خبره ده نه ده او جعبری ته هم چې کوم دی دا خبره د څه ذکر کړی ده چې د طرقنا مراد دغه طریقې نه دي بلکې دې پورې مونږه یو قراءت ویلو د امام چې کوم نقل کړي په قران شریف هغه د قراءت وي هغه د سوي لکه د عاصم سے مونږ قراءت وایي د عاصم سے سوایو قراءت او د شاګرد روایت د شاګرد چې کوم بیا نقل کړي هغه د روایت وي شاګرد چې بیا کوم نقل کړي د سوي لکه مونږ د حفص روایت وایي دا بیا د شاګرد روایت کړي هغه ته طریق وایي لکه مونږ د عبید بن صباح طریق وایو چې طریق وایو عبید بن صباح زما یو ملګری دی عربو قبل الموت تبارك الذي بيده الملك ولېګل ماستان ټیمونو مور لغه ولېګل نما ته یې مې درول کې طالب ته نشته دغه د نافي ته قراءت وېما د ورش پر روایت وېما او د ازرق په طریقې وېما هغه به توسط البدل وېما خبره پوښوي دا خبره په نور ملکونو کې عامه ده خو زمون خلک نه خبر دي مونږ وي بس مړه د حفص قراءت وایي سو کوی مونږ د امام حفص قراءت نه مونږ د امام عاصم ته قراءت وایي دا قراءت وایو دا حفص رحمت الله علیه روایت وایو او دا عبید بن صباح طریق وایو عبید بن صباح وایو ځکه دا حفص دو شاګردانو د یو نوم عمر بن صباح
نو عمر بن سبا دا په طیبۃ النشر کې پڑھاویږي دا د عشره کبرا کې پڑھاویږي ها نو لهم طرق ای قرو د بار لاري دي طرق دي یهدا بها چې رهنمایي کول شي دغه طرق طرف ته كل طارق ده هر یو طالب العلم طارقنا مراد دلته طالب العلم ولا طارق او نشتا دا ورپسې طارق مدلس ته ویل شي تدلیس مدلس هغه انسان ته ډېر اقسام دي په دې قرائتو کې تدلیس داوي یو انسان یو کس استاد نوي بلکې دا هغه شاګرد استاد وي او دې د مين خپل استاد لري کې او هغه استاد خپل نسبت کې دا زمو استاد دی دې تدریس وینن ته بل شي ډیر عام په قرآن خپل استاد ذکر ذکر کوي دا غیر معروف دا خپل استاد ذکر کوي زمو پلان کې استاد دی دې تدریس وي نو فرمای ولا طارق وي پدې قرآن کې دا قرآن سبعه کې دي پدې کې مدلس غل نشته سو یخشى بها چې خطر شي دا غنه متمحله مکر کون کی یعنی داسي په دې قرآن سبعه کې د دې په طرق کې داسي څوک نشته چې هغه د مکر فریب نه یې روکړي یعنی خپل استاد فریق او د بل ځای نسبت کړی تاسو خیال کړی دی چې موږ سره څونه طرق شاګردان راغلي د امامانو هغه بس دي شو کوم بل شو ها خپل استادان نور دي او بیا مشهور شوی دي مکی ته ورته لیکن دوی نسبت نه ته مکی ته نه کړی خپل استادان ذکر کړی دي زموږ د استادان کدی نو ذکر کړي مو ته پته و چې استادان څوک دي کوم زمانه کې تیر شوی موږ به وی کنه چې مکی ته ډایرکټ شاګردان دي نه خپل استادان ذکر کړي زموږ د استاد دی داغه بیا مکی استاد دی الله پاک مشهور ول نو مې کې هغه استادان پاتې شو دي مشهور تدلیس ثاني دی ها لهم الذي قروا د پر طرق دي يهدى بها چې رهنمایي کوي دي علماء طرف ته دي طرق طرف ته كل طارق هر یو طالب العلم ولا طارق او نشتا بدي قروا سبعو کې یو مدلس يخشى بها متمحله چې مکر او فریب د اغنه خطر وشي نو درې ذکر شو تاسو یاد کړئ یو قرائت او یو روایت او بل شو طریقه علماء کرامو دا ټول طرق ذکر کړی دي په شاطبیه کې مونږه د قانون چې وایو مونږه د ابو نشید د طریق نه وایو ځکه دا ځان سره لیکي نو لیکي دا هم خبره ده قانون مونږه د ابو نشید د طرق نه وایو طریق نه وایو ورش مونږه د ازرق د طریق نه وایو ځکه تاسو بیا اشری فراشه کبراتن او اجبه د ورش اصفهانی شاګردي نو مونږ اصفهانی تبع کې نه وایو مونږ ازرق وایو د بزی طریق مونږ سره دی ابو ربيعه قالون دی ابو نشید طاطره د ورش مونږ سره دی ازرق د بزی دی ابو ربيعه قنبل مونږ سره دی ابن مجاهد د دوری بصری طریق مون سره دی ابو الزعراء د سوسی مون سره دی ابن جریر د هشام طریق مون سره دی حلوانی او د ابن زکوان مون سره دی اخفش الذي ډیر دی د هشام دی حلوانی او داجونی د ابن زکوان دی اخفش او سوری بیان دی ډیر شاګردان دي لیکن دلته مون سره د هشام حلوانی ابن زکوان اخفشتي لشعبه يحيى ابن آدم دي او د حفظ کوم دی عبید بن صباح دی تاسو سماوي او د حفظ روایت کې وای د عبید د تاریخ نه وای د خلف مون سره طریق دی ادریس او د خلات طریق مون سره دی ابن شعزان ابو الحارث طریق مون سره دی محمد بن يحيى دلته کسای صغیر وي محمد بن يحيى او د دوری کسائی مونږ سره طریق دی ابو جعفر نصیبی صحیح شو دې پر پوه شو اوس فرمایي وهن او دا قراءات او روایات اللواتي اغدي الذي جمرل وهن او دا قراءات او روایات اللواتي دا اغدي
للمواتی چې زما کم پیروي کوونکي دي زما موافقت کوونکي دي نصبتها نو دا ما د هغې دپاره قایم کړي دي. مطلب دا دی په دې شاطبیه کې چې کوم قرائت او روایات دي نو هغه چا دپاره دي چې څوک څه وایي قرائت سبعه وایي. اوس که څوک قرائت ثلاثه وي نو دې کې به شاطبیه کې به قرائت ثلاثه وي نه بیا دلته خو نه وایي او بیا بل کتاب وایي. دې کې چې کوم قرائت او روایات دي هغه ما نسب کړي دي قایم کړي دي د هغه چا دپاره چې هغه زما موافقت کوي او دا قرائت سبعه وایي. نو وهن دا قراءات او روایات اللواتي اغري للمواتي تزما موافقت کوونکو لپاره نسبتها ما قائم کړی دي مناسب نشانات خاص علامات مقرر کړی دي. نو دا څنګه نه دي چې څه بګنه په توګه کې ځکه فنصب تزانو کړهوا مهنتو کا فی نصابک په خپل عزم او اراده کې چې کوم دې کړی دا او قرات سبعی تراغلی او قرات تراغلی وې دې کې ځان وکړاوه او چې ځان دې وکړول نو مفضلا تبالی فضیلت والا شي ها طالب العلم کو چې کوم دې ټول ذکر دې خو ذکر لرزودي وي دې اسم الله کې یو ځل یو مفتی ته راغلی او د ډیر لره نه راغلی دې اسم الله یو الکونو په خوا زمانه کې اوس هغه بوډا سړی دی خو طالب العلم وي پرچې ونه چې پرچې ورکړو نو بیا د شی وبره په دویم چت کې سود دلاندې ګور سود بره خته د ایلاندې د شی درې ورځې ورپسې خلک وګرځیدا دلته ثوابې ته ورپسې راغلي هر ځای کې وګرځیدا پیدا کړي نو درې ورځې پس راوي شی دا کی سما ته چا کړي وه مې کړی دروغ وای ځکه د درې ورځې کې خامخا سود بره خته کې شي هغه کس په خپل مولد او یو د رښتیا دي طالب العلم اکثر تاسو خوب کې ودی شاعري ته وځي چې مکه بلکې څوک فنصب ځانو کړوي مهنتو کې فی نصاب کې په خپل نصاب کې نصاب نه مراد دلته عزم او اراده ده نیت دی خپل نیت چې کوم دی هغه کې خو مهنتو کې ویښ شي مهنتي شي نو مبذلات په فضیلت ولا علی شي دی وجنا شبیتانی رحمت الله علیه فرمای وی په ټول مدرسه کې حقیقي طالب العلم یا یو یا دوی ټول مدرسه کې حقیقي طالب العلم یا یو یا دوی نو شاطبی سے وی یو دو پرې دا وی تاسو ټول مهنت وکړي تاسو ټول الله تعالی سکی قبول کې او فضیلت والا جوړ شي صحیح شو او که ترویخ نه یو دنا ته نو بیا تاسو خیرات هیڅ فایده نه درکوي صحیح شو. اوس فرمای وها انا ذا اسعى لعل حروفهم وها او خبردار ویښ شي بیا هم درته وی وله هدا تنبیه ده بار ده ویښ شي بیا درته وایم وی انا ذاته یما ذا اسعى کوشش کوم لعل حروفهم تشاهد د دې قاریانو قراءتنا د حروف معنی دو دي یا د حروف معنی قراءات دي او یا د حروف مراد کوم دي رموز دي ابجد حذف في کلام نطاق ونفس دا مراد دي نو یزوس کوشش کوونکې ما چې شاهد د دې د رموز د ابجد حذف د دې نه به شاهد به جوړوم کنه دا شاهد به دې کې راوړی دا په دې سره به زموږ کتاب مکمل کیږي اسانيږي به یا د حروف نه مراد قراءت دي دی وجنا خلیل بن احمد فراهیدی رحمت الله علیه فرمایي چې هغه کلمه چې په قران شریف کې په ګڼو وجو سره ویل شي هغه ته حرف وایي هغه ته سوي حرف وایي ان هذا القران على منزل اساس وایي کنه احرف د حرف جمع ده صاحب العين وایي خلیل سے چې هغه کلمه چې په قران شریف کې په ګڼو وجو سره ویل شي هغه ته سوي حرف ورته وي نو لعل حروفهم شاهد د دوی حروف نو د حروف نه مراد یو څه شو رموز او یا څه شو خوشته یطوع بها یطوع فرمان بردار شي قابو شي بها فدي رموز سره فدي قراءات سره نظم زمان نظم القوافي في قافيو ولدي مسهلا اسانه والا شي ان دي په دي رموز باندې یا د دې په قراءات باندې زماده قافیو ولا نظم څه شي اوس وی جعلت ابجاد ما مقرر کړی دي ابجد حروف على كل قارئ فهر قاری باندې دلیلا على المنظوم چې دلیل کوي په نظم کړی شوی اولنی
ابجد حروف علما فرمای ابن عباس ابن روایت دی چې ابجد کې ار یو حرف چې کوم نه په عرش باندې لیکل شوی دی دغه بعضی روایتونه ضعیف دي ښا نو دې کې ار یو حرف ابجد کې په عرش باندې سره لیکل شوی دی او چا ویلي دي چې کوم خلقو کتابت جوړ کړی دی نو هغه د هندسو په اعتبار سره جوړ کړو 1 2 3 4 5 6 په دې باندې ابجد هم جوړ کړ الف د 1 برابر حمزه د 1 برابر بعد 2 جیم د 3 دال 4 او بجزا قاعده کې موږ دا خبره پڑھاو حمد بن غیاث رحمت الله علیه فرمای چې دا ابجد نمونه چې کوم دي د جناتو د سردارانو چې د آدم علی السلام نمخې په دنیا کې اوسېدل دا نمونه دا غیو ابجد ابو جاد هواز دا داسې وکړي شعبی رحمت الله علیه فرمایي چې دا ظالمان بچایان او بعضی علما به چې کوم دي خلق د دې حروف نه منع کول او ویل به چې دا شیطانان نمونه دي دا مې یادوي عربو چې کوم دي دا په خپل ژبه کې په جاهلیت کې چې کوم دي راوستي دیو جن ابن عباس رضی الله تعالی یو روایت دام راغلی دی چې دا خلقو چې دا علم نجوم والو نو ارکل چې دې کې دونه مسلې رااله چې علماء به خلق منع کول چې لکه دا شیطانان نمونه دي دا دی هغه د نشاطبي څخه اول ابجد حروف راوړي او یو لوی عالم یو لوی بزرګ یو لوی ولی الله نو علماء د دې جوابونه ورکړي وي کې دي شي دا چې کوم روایت راغلي دا په نس دا صحیح نه دي تاسو یو دا ضعیف روایت دی شو انا شاطبي څخه د ضعیف روایت خیال نه کړل ځکه دا لوی محدث مو شاطبي څخه دا روایت خیال نه ساتل دویم کې دي شي د دې روایتو که څوک چې نه دا روایت صحیح دي لنکې ذکر کړي دي ذکر کړي دي دویم جواب مونږ یا ورکو چې دې شاطبي چې د دې پته نه وځي روایتو دا ونه سبا غټ کتابونه دي بس په نت باندې یو حدیث ورکاو طالبو چې 200 کتاب د حدیث نقل کړي دي هغه زمانه کې دا شي نو دویم جواب دا کړی چې دې شاطبي چې د روایت پته نه و درې موجه دا لیکلي دا چې دا نمونه یا دا رموز دا د استعمال په اعتبار باندې من نه دي د استعمال په اعتبار باندې من نه دي خبره پوهیږي یو څه د استعمال لري اگر لکه دا بالپن دا موبایل ها دا کافرانو جوړ کړی يهوديانو جوړ کړی دي دا څنګه ده لیکن د استعمال په تور باندې من کړی کمالم نه دي من کړی اگر کدی و تخپل نمونه ولې نه دي خي باید زونه دا سی وی چې هغه مونږ استعمالو او تخپل نمونه خېره دا کوم ساينسدان چې نمو حق یې غسیسته نه خېره لیکن مونږ استعمال په تور سره نه دي دیو جنا شاطبی سے کم دي دا استعمال کړی بهرحال سخاوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا ابجد دا شپق کسانو او دا د مدین بادشاہانو او د دې ټول سردار چې کم دینو هغه کلامون او دا د شعیب علی السلام د قوم سره چې کوم عذاب راغلو فاخذهم عذاب یوم الذله یوم الذله کې کوم دا ټول هلاک شي فاسی ته بو تخاوی ته دا خبره نقل کړي قطرب رحمت الله علیه فرمایي چې ابجد اصل کې ابو جادو بیا الف او وا حذف شون ابجد شو دا غشان فاسی ته هم د نمونه ذکر کړی دي او به دغه تنزو دونه خبره یاد کې چې دا شاطبی ته وو کلمې را نقل کړی دي ابجد هو صحیح شو خدلته بدل کړی دي ابجد هڅ حسوي کلام نصاف او ذکر خپل اصطلاح ته نقل کړی دی او هغه ترتیب ورته لري کړی دی ها خپل اصطلاح مطابق ترتیب بدل کړی دی سراج القاری کې کوم دینو هغه فرمایي چې شاطبی سے خپل اصطلاح ته اړولې د دې حروف نورم ډېر فواید دي او ابو شامه په خپل شرح کې ذکر کړی بهرحال دا ورموز دي ابج د حذ حطوي کلام نفاق او ذکر او تاسو په اول زیات کړو یاد دي کنه نو دې کې لمنه کلمه د امام د لپاره وی ابج کې لمنه حمزه د نافع د لپاره بعد قانون د لپاره او جمع د ورش لپاره د اخره پوری دا ذکر شوی دي شاطبی ته وی جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا فکرنه په ندم کې زره وړما نو په کلمه کې لکه اوس ګوره ومالک یوم الدین راویه ناصر نو په ندم کې راویه پوره کلمه راغلی ده لیکن دلالت کوم یو حرف کوي اولا منی حرف دلالت کوي دا خبره پوه شئ ها
وصوي ومن بعد ذكر الحرف دغلي ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله اسمي کی بل نسخه اسمي مراغلی دا ابو شمس ذکر کړي اسمي کی اسمي لعل حروفهم يطوع بها ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو في صلاة دا قرآني كلمې چې کوم دي مختلف فيه نو دی وی ومن بعد ذكر الحرف دا قرآني كلمې چې کوم مختلف فيه دا حرف تاسو ته مو څه دا ویل شي هغه کلمه په قرآن کې راغلي په ګڼو وجو ویل شي نو ومن بعد ذكر الحرف رستو د ذکر کولو د قرآن شریف د کلمې نه چې مختلف فيه دا اسمي رجاله زبنم ذکر کوم دا غیر قاریانو لکه الاول به کلمه ذکر کوم ومالک یوم الدین کلمه ذکر کا به سوی راویه ناصرون نو کلمه مختلفی ذکر کا به دا غیر امامانو ذکر وکنه چې څوک وي نو ومن بعد ذکر الحرف رستو د ذکر کولو د قران شریف د کلمې نه اسمی رجاله نم باخلم د قاریانو نم باخلم د قاریانو چې لکه دا قرات چا ویل او چا نه ویل نو متا تنقضي کله چې دا خبره برابر شي کلمه قرانم ذکر کما او دای قاریانم ذکر کما نو آتیک بالواو فیصله روړم بستا د پاره وو د جداوالی د پاره لکه ګوره ومالک یوم الدین راویه ناصرون مالک الف سره نقل کړی دی کسای او عاصم خبره ختم شوانو بیا وی وعند صراط وورو دا و سره دا مطلب راشي چې دا مخکنی خبره ختم شو دې زنه نوې قرات ذکر کوم دې زنه نوې قرات متا تنقضي کله چې خبره برابر شي آتیک بالواو فیصله روړم مستره پانا واو فاصل هغه سره بجداواله راځي هغه سره بس راځي جداواله راځي خو کله کله شاطبی ته بوی دا و مې نه دراولې کله کله مې دا و نه دراولې ځکه چې هغه ځکه مسله چې کوم نه واضحه وي مسله سوي واضحه وي نو وی سوا احرف ما سوا د کلماتنا لا ریبه فی اتصالها چې دا غي په یو ځایوالي کې کوم دی شک نه پیدا کیده نو ما وو نه دراولې ما وو نه دراولې وو با ذکر کومه وکله کله مې دا وو نه دي ذکر کړو نو ورپسې بل خبره ذکر کی چې وباللفظ استغني عن القيد ان جلا او کله کله ز تلفظ وکم په یو کلمه باندې او د قیود نه ز مستثناش کم ځان او ان جلا کتري اغه لفظ واضح او ايشوا ما نه پته چې رزول منشتا ذهن من پوره خبره نه راځي د سوا اخر فين تبول ها ايشوا